د شپې مزل به ورپسې وکما نو ور وبرسم ورپسې او جهاد کې به ورسره شریک شما. وی کله چې ماښام شو ماښام ټیم راغې ما ویل چې اوس به څه ورپسې د شپې مزلونه کې او څه به ورپسې د شپې ورځې خو راشه چې سحر شي سحر به ورپسې روان شي نو ته به ایثار کې ځکه تا سره سورلیم شته او تا سره مال او متا سامان هم در سره شته. وی کله چې سحر شو وی بیا مې سوچ وکړه چې دا خو اوس ډېر لرې درنه تللي دي اوس به ورپسې ونه رسېږي. وی بیا راته دغه وسوسه راغله او ایثار شم د جهاد نه پاتې شم د غزوه خندق نه پاتې شم. حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کور ته لاړم کور ته چې واپس لاړم کور کې بیبي ته مې وویل چې زه خو دغه شانتي د جهاد نه پاتې شم او په دې چل کې د سستۍ د وجې نه پاتې شم دا به څه طریقه کوو. وی هغې راته وویل چې راځه کینه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې را واپس شي بیا به ګورو. وی حضور علیه الصلاۃ والسلام په هغه جنگ دوران کې د هغې نه تپوس او پوښتنه کوي د صحابه کرامو نه چې این کعب چرته دی هغه څنګه نه دی راغلی هغه خو ځان هم تیار کړو سورلیم تیاره کړې وه ولې نه راغلی. یو صحابي پکې آواز وکړو چې قربان یا رسول الله هغه خو مالدار سړی دی هغه خو دنیا باغونه دي هغه سره مال دولت دی هغه په جهادونو باندې څه کوي هغه خو جهاد ته نه راځي هغه خو هلته کې په خپلو باغونو کې مصروفه دی. یو بل صحابي ورته آواز ورکړه وی نه قربان یا رسول الله وی په حضرت کعب باندې مونږ غلط اعتماد نه کوو غلط یقین په باندې نه کوو ضرور به هغه ته څه مشکلات پیښ شوي ضرور به هغه ته څه عذر پیښ شوي وي د هغې د وجې نه به هغه پاتې شوي وي نو لہذا محبوب علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې خاموشي اختیار کا او خاموش شو. ورځې تېرې شوې کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې یو ورځ تیره شوه په بله ورځ باندې مې کور کې سوچ وکړه چې راځه بهر وځه دا یوازې ته د جهاد نه پاتې او که نور هم در سره خلک د جهاد نه پاتې شوي دي راځه د خلکو معلومات وکړه. وی بهر د مدینې منورې کوڅو ته راووتم وی هغه کوڅو کې مې وکته چې ګورم یا خو ماشومان په نظر باندې راځي چې مخکې ځم یا خو زنانه په نظر باندې راځي چې بیا مخکې لاړ شم یا خو بوډاګان په نظر باندې راځي او یا داسې خلک په نظر باندې راځي چې هغې باندې د منافقت ټاپه لګېدلې وه چې دا منافقین دي. نو ما د ځان سره سوچ وکړو چې نه خو زه ماشوم یم بیا د جهاد نه ولې پاتې یم نه خو زه ښځه یم زنانه یم بیا د جهاد نه ولې پاتې شوی یم او نه خو زه په هغه بوډاګانو کې شمار یم چې کم د جهاد نه پاتې کېدو باندې پسې حرج نه وي نو نه خو زه کمزوری او بوډا یم او نه هغه خلکو کې شمار یم چې کم منافقین دي دا مې په ځان باندې یقین دی چې ایمان مې مضبوط دی نو بیا آخر ولې د جهاد نه پاتې شویم خو به هر حال بیا هم د جهاد نه پاتې وم په لارو کوڅو کې تنګ شم خلک مې ولیدل چې دا خو ټول ماشومان او زنانه او بوډاګان ګرځي او ته پکې نوجوان ګرځي ځان راته بد ښکاره شو وی واپس کور ته راغلمه وی څو ورځې تېرې شوې خبر شم چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د خندق د غزا نه واپس مبارک تشریف راوړی دی. وی په منډه باندې مسجد نبوي ته لاړم چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکم. وی مسجد نبوي ته راغلم د حضور مبارک عادت مبارک داو چې کله به دی مبارک د سفر نه راغلل نو اول به مسجد ته راتله په مسجد کې به 2 رکعاته مونځ وکړو او د هغې نه بعد به خپلوانو هغه ملګرو سره صحابو سره ملاقات وکړه د هغې نه بعد به بیا مبارک کور ته تله. وی زه راغلمه مسجد نبوي کې یو سیټ ته ودرېدم محبوب علیه الصلاۃ والسلام سره سترګې نشم مخامخ کولی د جهاد نه پاتې شوی ما وی هغه سره مې سترګې نشوې مخامخ کولی سیټ ته کېناستم ډېر ډلې خلک راځي او هغې محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته عذرونه پیش کوي چې محبوبه بیماري راته پیښه شوې وه د جهاد نه پاتې شم محبوبه کور کې مې بیماري وه د جهاد نه پاتې شم کور کې دا مسایلو جهاد نه پاتې شم منافقین راځي محبوب ته هغه شکایات او هغې ته عذرونه پیش کوي او محبوب علیه الصلاۃ والسلام
هغې ورته بیا دعا کوي چې زی صحیح ده د هر چا عذرونه قبلی د هر چا عذرونه قبلی او هغه ډلې ډلې منافقین د حضور علیه صلات وسلام نه واپس ځي. محبوب ته پته وه چې دا منافقین دي او دوی د دروغو ماته بانې جوړې کړي دي. محبوب علیه صلات وسلام بیا هغه ظاهري عذرونه قبول که او هغې به واپس که. حضرت کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زه ورته راوړاندې شم وی چې څنګه ورته مخامخ شم محبوب علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې ای کعبه تا خو ځان تیار کړو که نه تا خو سورلیم تیاره کړې وه ته څنګه د جهاد نه پاتې شوی یې. وی ما ورته وویل چې قربان یا رسول الله او یقینا د جهاد نه پاتې شویم سورلیم م تیاره کړې وه سامان م تیار کړو او تر دې پوري چې د دې نه مخکې به ما سره مال لږ و په دغه ورځ را سره مال هم ډېر و مخکې به یو سورلي وه په دغه ورځ را سره 2 سورلې وې خو محبوبه د سستۍ د وجې پاتې شویم. تاسو ته به څه د بهانې جوړوم څه به درته بهانې جوړوم خو د سستۍ د وجې پاتې شویم. سحر مې ویل چې ماسپښین به روان شم ماسپښین مې ویل ماښام به روان شم ماښام مې ویل سحر به ورپسې روان شم سورلۍ را سره مضبوطه ده ورپسې به ور ورسېږم په دې سستۍ کې پاتې شم. محبوب علیه صلات وسلام هغې مبارک ورته وفرمایل چې زه کعبه لاړ شه د الله د فیصلې انتظار کوه چې الہ العالمین ستا په باره کې څه فیصله رالیږي. وی زه راپاڅېدم وی د الله د فیصلې انتظار کوم. وی په دې کې مونږ 3 کسان شامل شو چې مونږ ورته محبوب ته عذر پیش نه که او رښتیا مو ورته وویل چې اسې پاتې شوي وو. وی هغه 3 کسان مونږ راپاڅېدو د الله د فیصلې انتظار کو. د مسجد نبوي نه راووتو محبوب علیه صلات وسلام صحابو ته اعلان کوي ای صحابو حضرت کعب ابن مالک او داغه چې کوم 2 ملګري دي د هغې سره به څوک تعلق نه ساتئ څوک به ورسره سلام دعا نه کوئ. محبوب را باندې پابندي ولګوله سلام دعا به څوک نه کوئ. ټول صحابه کرامو را سره سلام دعا بند که ولې د جهاد نه پاتې شوی دی جهاد نه پاتې دی او اسې د جهاد نه پاتې شوی دی. وی مسجد نبوي نه راووتم کور ته راغلم بیبي ته مې وویلې چې محبوب علیه صلات وسلام خو فیصله کړې ده چې دی سره به سلام دعا نه کوئ. ټول صحابه کرامو را سره سلام دعا پرې ښودې دي اوس به څه کېږي. وی په کور کې مې عبادات شروع که څو ورځې د مسجد نبوي ته راونوتم. وی په کور کې مې زړه تنګ شه چې زړه مې تنګ شه وی دغه نور 2 صحابه کرام لږ کمزوري بوډاګان وو وی زه پکې لږ نوجوان وم لږ تکړه وم نو وی زه راووتم مسجد نبوي ته راغلم چې زه ورشه کیدای شي داسې څوک دوست وي چې هغه در سره سلام دعا وکړي کیدای شي محبوب علیه صلات وسلام درنه رضا شوی وي راځه دعا سلام به ورسره وکړي. وی مسجد نبوي ته راغلم چې ګورم صحابه کرام عبادت کوي زم ورسره شامل شم مانځه ته به راغلم. وی سلام به مې واچو چا به رانه سلام نه اغسته چې په چا به مې سلام واچو مخ به رانه واړولو. وی محبوب علیه صلات وسلام ته به مې وی داسې په سترګو کې کاته چې چرته کې به ما ته اوس سترګې راواړئ چرته به زمانه سلام واخلي. وی ما به چې سلام وکړه وی محبوب علیه صلات وسلام شونډو مبارکو ته به مې کاته چې چرته زمانه به سلام واخلي کیدای شي محبوب رانه رضا شي خو وی محبوب علیه صلات وسلام به رانه سلام نه اغسته. وی یو غم را باندې را تاری شو چې دا اوس کم وخت پاتې شم چې محبوب هم رانه خفه دی صحابه کرام هم رانه خفه دي د څه د وجې نه د جهاد نه پاتې شویم اخر دا به څه کېږي. وی غم هم را سره دا و چې چرته کې په دې دوران کې محبوب علیه صلات وسلام د دنیا نه رحلت ونه کړي بیا به دا ټول خلک ما سره د ټول عمر دپاره خبرې بندي کړي څوک به را سره خبرې نه کوي. وی بل طرف ته به مې دام ویل چې چرته په دې دوران کې زه وفات شمه بیا به محبوب علیه صلات وسلام آیا په ما باندې جنازه وکړي او که اوبه نه کړي را باندې. نو حضرت کعب رضی الله تعالی عنه په دې غمونو کې او په دې مشکلاتو کې راګیر دی. وی کور ته لاړم وی کور واله سره ناست وم وی په دې کې یو کس راغی او د حضور علیه صلات وسلام د طرف نه پیغام راوړه چې کعب ته ووایه او دغه کور واله ته هم ووایه چې تاسو دواړه په خپل منځ کې جدا شئ. وی کعب رضی الله تعالی عنه خپل بیبي ته وویلې چې ورشو د حضور مبارک نه تپوس وکړه چې آیا طلاق را لراکي او کنه صرف جداواله راولو د هغې هغه محبت ته وګوره صرف محبوب ورته پیغام راولېږه چې د خپلو ښځو نه تاسو جدا شئ ځکه د جهاد نه پاتې شوي یئ. کعب رضی الله تعالی عنه ورته دا نه فرمایي چې نه اوس بلا زه ښځه پرېږدم نه خپلې بیبي ته یې وفرمایل وی لاړه شه او د محبوب نه پوښتنه وکړه چې طلاق را لراکي او کنه صرف جدا
جداواله راولو. هغه بیبي راغله محبوب علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي قربان یا رسول الله تاسو پیغام راغلی دی چې د خپل خاوند نه جدا شه آیا طلاق را لراکی او کنه عمده شانتی جدا شو. وی نه وی طلاق دې درله نه درکوي خو صرف در نږدې کېږي درته نه. وی واپس راغلمه کعب رضی الله تعالی عنہ ته مې وفرمایل چې محبوب وی چې نه طلاق مو ورکوه صرف جداواله راولئ. او دا نور دوه صحابه کرامو بیبیانې محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته راغلي وي او عذر یې پیش کړ چې محبوبه که زمونږ هغه خاوندانو نه مونږ مور کره لاړ شو پلار کور ته لاړ شو د دې خدمت څوک نشي کولی زمونږ خاوندان بوډاګان دي لہذا اجازت راکئ چې صرف خدمت یې کو. محبوب اجازت ورکړه وی تاسو دواړه لاړ شئ او د خپلو خاوندانو صرف خدمت کوي نزدیکیږي بدرتنا. نو حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ ته بیبي او فرمایل چې تم لاړ شه او زبم لاړ شم او د محبوب نه به صرف دومره اجازت والم چې زب د خدمت کوما او زب د سره صرف پکور کې پاتې ما او صرف به خدمت کوم نور براته نزدیکیږي نه. نو حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ ایمان ته وګوره هغه مبارک ورته فرمای ورته وی اے بیبي وینا وی ز جوان يم ز خپل خدمت په خپل باندې کول شم ته دې ارس واخلا او پلار کړه لاړه شه او کله چې د الله د طرف نه فیصله راشي کله چې محبوب زمونږ نه خوشاله شي بیا به در پسې جواب کوم او بیا به خپل کور ته راځي. هغه ارس واغسته هغه مور کړه لاړه او دی یوازې په کور کې پاتې شه. وی په دغه مشکلاتو کې راګیریم وی یو ورځ مې زړه راتنګ شو په کور کې وی ما وویل چې راشه دی بازار ته لږ چکر ووهه کیدای شي په بازار کې در سره څوک پخلا شي کیدای شي په بازار کې در سره څوک خبرې وکړي. وی بازار ته راووتم وی په بازار کې یو تاجر د شام نه راغلی و وی هغه زما پوښتنې کولې چې کعب ابن مالک څوک دی کعب ابن مالک څوک دی. وی یو کس ورته په اشاره باندې زما طرف ته اشاره وکا چې دا کعب ابن مالک دی. وی اگر ال راغی هغه تاجر او یو خط ورسره وی خط یې را لراک وی خط یې چراک کور ته لاړم وی کور کې می خط کولو ک چې خط می وکته په خط کې راته د شام گورنر راته لیکلو چې اے کعبه خبر شوه ما چې تاسو خپل آقا ډیر ظلم شروع کړی دی تاسو خپل آقا په خلکو باندې پابندی لګولې ده چې خبرې بنه کوي سلام دعا به ور سره نه کوي او هغه در سره په خپل هم خبرې نه کوي سلام دعا در سره نه کوي. راځه ته شام تراشه ته عیسایشه او طالب مونږ ډیر قدر درکو ډیر عزت په در لدرکو احترام بده وکړو. وی کعب ابن مالک وی کاغذ می اوشلولو خط می اوشلولو په تنور کې می ورلړک او وی د ځان سره کیناستم په جړا شوم چې الٰه العالمین دا ز کم وخت پاتې شوم زما کم ایمان شو چې اوس ماته کفار د کفر مطالبه رانه کوي اوس ماته د کفار د کفر هغه پیغامات را ترالیږي دا خو زما باندې ډیر زیات یو سخت وخت را باندې راغ وی په کور کې ناستو ما دغه سلګي او جړاګانې وي دغه عبادت به الٰه العالمین تکوه چې الٰه العالمین څه فیصله څه د خیر فیصله زمونږ په باره کې او فرمایا. کعب ابن مالک وی په کور کې ناستم دغه مشکلاتو دغه غمونو چرته بچ لاړم دغه مشکلات به پیښېده. وی یو ورځ د کور نه راووتم وی ما ویل چې راشه رشتہ دارانو له لاړ شه کی دي شي رشتہ داران در سره تعلق جوړ کی. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ د ترزوی وی هغه لاړم وی په باغ کې لګیاو او هغه په باغ کې کار کولو وی زه ورته ورخکاره شم سلام می په واچولو چې السلام علیکم ورحمت الله وی هغه راته جواب رانک وی بیا می په سلام واچولو بیا راته جواب رانک وی ما ورته وویل چې اے قتاده ته خو زما د ترزوی ته خو زما رشتہ دار او ته خو زما د حالاتو نم خبر ته خو زما د حالاتو نم خبر چې زه نه منافق یم او نه کافر یم زه خو مسلمان یم ایمان لرم او دام درته پته ده چې د حضور مبارک سره محبت کوما مینا ور سره کوما د الله سره محبت کوما نو خیر دې کدا نور خلق را سره سلام دعا نه کوي ته خو زما د ترزوی کنه ته خو را سره سلام دعا کوا وی اگر تسونه ویل او صرف یې راته دا جواب راک وی راته راوکته او راته ویل چې د الله او د الله رسول خپوهیږي د
د الله او د الله رسول ښه پوهېږي وي هغه هم را سره سلام دعا ونه که وي واپس را روان شم کور ته راغلمه تر دې پورې یو روایت کې راځي چې 40 ورځې تېرې شوې بل روایت کې راځي چې 50 ورځې تېرې شوې څه پیغام رانغې 50مه او یا په بل روایت کې 40مه ورځ ده وي په کور کې ناست یمه د سحر ټیم دی وي سحر مونځ مې وکړه وي د خپلې کمرې په چت باندې ناست یم جانماز مې غوړولی دی الله ته زاري منت کومه لګیا یمه په دې کې یو आवाज راغې یو طرف نه یو आवाज راغې او زیره راته راکه چې ابشر یا ابن کعب زیره دی وي تا ته ای ابن کعبه مبارک شه ای ابن کعبه وي زه ډېر زیات خوشحاله شم بس ډایرک په سجده باندې پریوتم چې جوړې د الله د طرف نه پیغام راغې د الله د طرف نه راته پیغام راغې وی ډایرک په سجده باندې پریوتم چې په سجده باندې پریوتم لږ ټیم تیر شو د سجدې نه راپاسېدم څه صحابه کرام په خوشحالۍ باندې زما د کور دروازې لراله او راته आवाज وکړه چې ای کعب ابن مالکه مبارک شه ستا په باره کې آیاتونه نازل شوي دي ستا دعا قبوله شوې ده محبوب درته زیری را لیږلی دی وی په منډه منډه په خوشحالۍ باندې وی را پاسېدم بهر را ووتم چې کم کس راله پیغام راوړی وی نور را سره هیڅ نه وی کم کمیس مې چې اچولی کم صادر مې د ځان نه تو کړی وی هغه مې زر وویسته او وی هغه کس ته مې په انعام کې ورکه په زیري کې مې ورته ورکه چې تا ماته د خوشحالۍ پیغام راوړی دی وی هغه روان شم مسجد نبوي ته محبوب علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ولاړ دی ټول صحابه کرام ورسره ولاړ دي وی چې څنګه په ګیټ باندې داخل شم یو صحابي په نمبر په منډه باندې راځي او غاړې راله راکوي او لاس را سره ملاوي یو هغه وختو چې ټول صحابه کرام رانه سیټ ته شوي چا به را باندې سلام دعا نه کول یو هغه وختو چې په بازار کې به را باندې چا اخیستل خرڅول به را سره نه کول یو هغه وختو چې محبوب علیه الصلاة والسلام رانه خفه شوی خفګان اظهار یې کړو اوس هغه وخت راغی چې محبوب علیه الصلاة والسلام خوشحاله دی وی محبوب علیه الصلاة والسلام به چې کله د خوشحالۍ اثرات بو وی د محبوب د مخبه د 14 سپوږمۍ په شانتې رڼا کوله وی محبوب دومره خوشحاله دی چې د هغې مبارکو مخ د 14 سپوږمۍ په شانتې رڼا کوي لګیا دی او د ټولو صحابو نه خوشحاله دی او ټولو صحابو ته وایي چې حضرت کعب ابن مالک ته زیری ورکوي خوشحالي ورته وکوي او خوشحالي ورسره منو کوي نن الہ العالمین د ده توبه قبوله کا د ده دعا یې قبوله کا او د ده هغه ګناه چې دنه شوې وه او د هغه جهاد نه پاتې شوی نن الہ العالمین د هغه توبه قبوله کړې ده ټول ورته زیری ورکوي وی محبوب هم راته زیری راکه محبوب علیه الصلاة والسلام سره ملو شم مصافحه مې ورسره وکړله او هغې هم راته زیری راکه چې ای کعب ابن مالکه مبارک دي شه الہ العالمین ستا په باره کې پیغام را لیږلی او دا د ستا د پاره یو خوش قسمتۍ خبره ده چې ستا د توبې په باره کې او ستا د هغه معافی په باره کې قرآن کریم کې آیاتونه را نازل شو نو دام ستا د پاره د خوش قسمتۍ خبره ده وی کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په دغه وخت کې مې محبوب ته او فرمایل چې محبوبه دا کومه کوتاهي چې زمانه شوې وه او دومره مشکلات ما برداشت که 40 ورځې ما د چا سره اخیستل خرڅول او سلام دعا ونه کړل او په ما باندې دومره غمونه راغلل دا زما د مال د وجې نه راغلل زما د مال د وجې نه چې زه باغونو ته د جهاد نه پاتې شوی وم زه هغه خپل مال او دولت ته پاتې شوی وم محبوبه نن دا ټول مال او دولت زه ستا په قدمونو کې اږدم او دا د الله په لار کې صدقه کومه محبوب ورته وفرمیل چې ای کعب ابن مالکه نه داسې مه کوه بلکې نیم مال صدقه کا او نیم مال خپل اهل او عیال ته خپل بچو ته او خپل کور والا ته پرېږده همدغه شانتې کعب ابن مالک وکړله او هغه مال یې راوړه او نیم مال یې د حضور علیه الصلاة والسلام ته وقف که او نیم مال یې د هغه خیبر چې کوم باغونه هغې خپل اهل او عیال ته پرېښوده او نور چې کوم مدینه منوره کې مکه معظمه کې کوم مال او دولت و ټول یې د محبوب علیه الصلاة والسلام د قدمونو نه قربان که نو معززو
په دې واقعه کې او په دې کیسه کې زمونږ د پاره سبق څه پروت دی. په دې کې دا سبق پروت دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د هغې په باره کې په خپله فیصله نه ونه فرمایله او د هغې فیصله د الله جل جلاله ته پرېښودله. الله جل جلاله هغې چې کوم پیغامات ومنل او هغې په ځان باندې سختې تېرې کړې او الله ته زاري منت وکړل، نو د هغې هغه توبه یې قبوله کړله او د هغې په باره کې ښایسته پیغامات را نازل کړه. او کعب ابن مالک فرمای وی په دغه دوران کې مې د محبوب سره وعده وکړله چې محبوبه زه په رښتیاو باندې خلاص شم، رښتیا خبره مې درته کړې وه، نن نه بعد به زه چرته په ژوند کې دروغ ونه وایم. او کوم چې منافقین وو او دروغ یې درته ویلي وو، څوک هسې پاتې شوي او تاسو ته عذر وکړه چې بیماري وه یا نور څه مسایل وو، نو د هغې په باره کې بیا قرآن کریم کې در قیامته پورې آیاتونه موجود دي. هغې باندې د منافقت هغه ټاپه پې باندې ولګېده او دی مبارکو چې رښتیا وویلې، خپل رښتیا پیغام یې را مخې ته که چې محبوبه هسې پاتې شوي، هسې د سستۍ د وجې نه پاتې شوي، نو هغې ته الٰه العالمین دا پیغام را ولېږلو چې تاسو ته توبه قبوله شوه او ستاسو هغه ګناه چې کوم دی نو معاف کړلې شوه. نو معززو په هر ځای کې رښتیا ویل دا ضروری دي، ځکه که هر څومره سخت حالت راشي او انسان رښتیا خبره وکړي نو خامخا د هغې دپاره الٰه العالمین سلار را کولاوی، د هغه دپاره سلار را جوړی. نو معززو د نننۍ جمعې نه دا پیغام د ځان سره مونږ او تاسو یوسو او دا د ځان سره وعده وکړو چې چرته کې به هم دروغ نه وایو، ځکه که په هغه دور کې الٰه العالمین جل جلاله د هغې توبه په رښتیاو باندې قبوله کړله، نو خامخا به زمو ستا توبه هم هو الٰه العالمین په رښتیاو ویلو باندې قبوله کی. نو چانه یو خدا سبق پکې ملو شو چې انسان نه ګناه وشي، انسان نه خطا وشي، نو هغه ته پکار دي چې د الله در ته راشي، الله ته په سجده باندې پروزي، د الله نه د هغه ګناهونو معافي ترې نه وغواړي. یو دا سبق پکې میلاویږي. او دویم نمبر دا که چرته کې کومه موکم راشي نو په هغه موکه باندې رښتیا ویل پکار دي، دروغو نه ځان ساتل پکار دي. نو انشاءالله چې الٰه العالمین به زمونږ او ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. وما علی الا البلاغ. دعا کې چې الٰه العالمین جل جلاله په دې لږو خبرو باندې صرف د محبوب او د محبوب د رضا دپاره دا لږ وعظ او نصیحت مو که الٰه العالمین په خپل عظیم بارګاه کې قبول او منظور کا. الٰه العالمین د دې ثوابونه هدیتن تحفتن حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته او د هغې تمام صحابه کرامو ته او تمام امت ته وربخو الٰه ته ور ورسوه. بالخصوص حاضرین جمع کې د چا مور پلار، د چا کور والا، د چا څومره خپل خپلوان د دې دنیا نه تلي، الٰه ثوابونه ورته ور ورسوه. الٰه العالمین د هغې روحونه پې باندې خوشحاله کا. او الٰه العالمین جل جلاله د دې ناستو کسانو څومره مشکلات وي، څومره غمونه وي، الٰه د خپلو خزانو نه حل کا. الٰه العالمین د چا کاروبارونه نی، الٰه العالمین ښایسته او ښکلي کاروبارونه ورله ورکه. الٰه العالمین د چا کاروبار وي، دکانونه وي، الٰه العالمین هغې ته په کاروبار کې برکت واچولې کا. الٰه العالمین د چا په کورونو کې جنګونه وي، جګړې وي، الٰه هغه ورته په دوستۍ باندې بدلې کا. الٰه د چا په خپلو کې دوستۍ وي، هغه ورته نور مضبوطې کا. او الٰه العالمین په دې محله کې، په دې جومات کې الٰه العالمین څومره دشمنۍ وي، یو بل سره بدۍ وي، یو بل سره زړه بدون وي، الٰه العالمین ټول په شریکه باندې مونږ چا مونږ سره زیاتې کړي، الٰه العالمین د اوس ساعت کې مونږ هغې ته هر څه معاف کړي دي، مونږ بخلي دي، الٰه العالمین ته یې وبخه. الٰه العالمین د هغې په برکت باندې الٰه العالمین زمونږ ګناهونه معاف کا. الٰه زمونږ صغیره کبیره ظاهر باطن ښکاره پټ څومره ګناهونه دي، الٰه د عفو کلم پې باندې راکاږه او د دې نه بعد مونږ ته د ګناه کولو توفیق م راکوه. الٰه هغه کارونه رانه واخله چې ته پې باندې خوشحالېږي، ستا محبوب پې باندې خوشحالېږي. الٰه هغه کارونه رانه مه اخله چې ته پې باندې خفه کېږي، ستا محبوب پې باندې خفه کېږي. او الٰه العالمین په دې دنیا کې د زندګي م را نصیب کا او په زندګۍ کې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام اتباع مو نصیب کا. الٰه خپل اتباع مو نصیب کا، الٰه خپل رضا مو نصیب کا، محبوب رضا مو نصیب کا. او الٰه العالمین څومره کسان دلته کې ناست دي د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د روض انور د شین ګنبد دیدار
دیدارونه بار بار نصیب کا. ځکه محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې زما زیارت ته راشي نو د هغې دپاره زما شفاعت واجب شي، شفاعت به کومه. نو الٰه العالمین سوال او منت درته کو، الٰه وس او طاقت خو نشته، خو محبوب په خپل قدرت کامله سره زمونږ د ټولو د هغه ځای اسباب برابر کا او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام د روضې مبارکې دیدارونه را باندې بار بار وکړه. الٰه العالمین د چا څومره مشکلات وي، د چا غمونه وي، د چا په کورونو کې وي، کاروبارونو کې وي، الٰه العالمین د خپل عظیم خزانې او د خپل عظیم خدای په خاطر باندې هغه مشکلات حل کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.